استاد ذهن کې وي او تاسو حیات شي نو تیرا دا ورځ چې ولا کوم نن ورځ چې ده د روزې نه یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې چې کوم حالت په موږ او تاسو باندې زموږ په تحریک په کارکنانو باندې علماء باندې صلحاء باندې هغه ټول تاسو وړاندې دي او بیا روزه په کوم کیفیت کې تیر شو په کوم حالت کې تیر شو هغه تاسو وړاندې ده چونکې د دې ورځې یو خصوصي مناسبت دی د هغه واقعې سره وسره مختصرا په تاسو ته څو خبرې کوم په دې ورځو کې تیر موږ سره حکومت وخت یو معاهده کړې وه او هغه معاهده چې وه د فرانس سره د تعلقاتو او د هغې د سفیر د ملک وغیرې په حوالې سره وه چې فرانس په سرکاري سطح زما د محبوب علیه السلام ګستاخي کړې وه موږ چې کوم دی واحد په پاکستان کې هغه جماعت و چې دی مطالبه کړې وه د حکومت وخت نه چې د حضور علیه السلام ګستاخي شوې ده په سرکاري سطح باندې جواب پکار دی او دا عزت الله په ټولو مذهبي سیاسي جماعتونو کې صرف لبیک نه ورکړ صرف لبیک نه ورکړ چې هغوی د خپل ذات یا د کرسۍ لپاره روچت نه شو چې کله روچت شوي د الحمدلله د خپل نبي د عزت لپاره روچت شوي او چې کله میدان ته راوتلي دي د خپل محبوب علیه السلام د عزت او ناموس لپاره راوتلي دي د اسلامي اقدارو د حفاظت لپاره راوتلي دي او زموږ په دې به زموږ کارکونه او د ده بچي او د ده نسلونه تر قیامته پورې فخر کوي چې څوارلس نیم سوه کاله پس هم د مفادو په دور کې د مفاد پرستۍ په دور کې چې چا یو قدم بغیر د مفادو نه ناغسته یو جماعت داسې مو چې خپل هر یو مفاد یې د خپلو لاندې کړي و صرف او صرف د خپل نبي د عشق او وفا په میدان کې د هغې لپاره ولاړ انشاءالله زموږ بچي او نسلونه هم په دې باندې فخر کوي دا ورځې وې چې حکومت وخت بدترینه بددیانتي وکړه بدترینه او زموږ چې کوم دی امیر محترم هم ګرفتار شو او بیا په ملک بر کې چې کوم دی زموږ د کارکنانو خلاف کریک ډاون شروع کړ چې د هغې معاهدې چې ورکې زموږ دې سره لیکل دا شوي وو که د معاهدې خلاف ورزي چا وکړه کوم فریق وکړه بیا به معاهده ماتې په هغه ورځ باندې د هغې دپاره بیا موږ د خپل وخت نه چې کوم 12 تاریخ و د هغې نه وړاندې 20 تاریخ چې و بیا د هغې نه موږ وړاندې چې کوم دی څه چل وکړو ټول قوم ته کار وکړو چې د خپلو مطالبو لپاره تاسو پرامن طریقې سره راوځه احتجاج وکړئ دومره ظلم او بربریت انتها شوه چې دې ظالمانو زموږ هغې پرامن خلکو باندې دومره د زمانې بدترین ظلم وکړ چې روژه خلکو روژې چې کوم دي په روډونو باندې نیولې دي دشمني په روډونو باندې کول روژه ماتې په روډونو په دغه انور کې چې کوم دي په روډونو باندې ناست وو صرف د یوې خبرې لپاره دا نه وو چې دا کوم نن د دې خلکو مطالبې دي چې نه ته راکوشه او موږ وکیل د کرسۍ باندې بالکل پکې دا خبره سره د دې تصور هم پکې نه و چې نه ته د کرسۍ نه راکوشه موږ تا نه منو او موږ به د کرسۍ لپاره خپل ته خدا وکړو چې موږ به وخېږو موږ وایي ستا د خپله کرسۍ مبارک شي ته پې کښېنه 5 کاله نه 100 کاله نه په دې کرسۍ باندې کښېنه خو چې کله د حضور د عزت او ناموس خبره راځي په هغې کې خپل کردار ادا کوه چې کله د اسلامي اقدارو د تحفظ خبره راځي په هغې کې خپل کردار ادا کوه موږ غیر مشروط طور باندې بیا تا سره یو ځکه زموږ قیمت هم دغه دی زموږ سودا هم دغه ده زموږ دغه ته تلل مقصد نه دی یا ته تکړه شه خدای دې وکړي چې دا ملک کرپشن نه پاک کې دې ملک کې چې کوم دی څه راشي ترقي پکې راشي خو دا یو خبره داسې ده چې دا ناقابل برداشت ده دا زموږ لپاره قابل برداشت نه ده نو بجای د دوی چې دوی زموږ خبره اورېدلې وې او دوی د دې عوامو د ایمان او د غیرت ترجماني کړې وې نو دوی ریاستي ظلم او جبر باندې راغلل او روژه په خوله باندې زموږ کارکنانو باندې ګولۍ ورولې او په هغې کې په موقع باندې زموږ 20 کسان شهیدان کړل د سهار چې کوم دی د خوب په ټایم کې په 8 بجې باندې چې کارکنان په خوب باندې موده پراته وو په جامع مسجد رحمت للعالمین باندې حمله وکړه کوم چې د غیرت او حمیت مرکز دی په دې وخت کې د کوم نه چې د ټول امت مسلمه ترجماني کېده او یو معذور شخصیت چې په دغه منبر باندې به ناست و او دا للکار داسې و چې تر فرانس او هالینډ او امریکې پورې به اورېدل کېده او پاکستان کې د هغه نه قادیانان او د هغه یاران پریشان او د ټول امت مسلمه د ترجمانۍ حق به ادا کوو په هغې مرکز باندې دوی روژه په خوله باندې د خوب په حالت کې یو داسې یزیدیت انتها وکړه چې ډایرکټ سیده فایرنګ یې وکړ او په موقع باندې په هغې کې زموږ 4 تنه شهیدان شو او د هغې هغه وینې چې وې دا په مجموعات کې پرتې وې او د ټول امت مسلمه ترجمانۍ حق به ادا کوو په هغې مرکز باندې دوی روژه په خوله باندې د خوب په حالت کې یو داسې یزیدیت انتها وکړه چې ډایرکټ سیده فایرنګ یې وکړ او په موقع باندې په هغې کې زموږ 4 تنه شهیدان شو او د هغې هغه وینې چې وې دا په مجموعات کې پرتې وې
او ډېر زیات په لسګاو چې کوم دی په هغې کې زخمیان شو او دې وی چې موږ په هر صورت باندې موږ دا تحریک او دا پارټي نور نشو برداشت کولی په سباله باندې فیصله وکړه په سباله باندې ټول وزراو د خپل فرعونیت د ظلم او د جبر په کرسۍ باندې ناستو او هر یو د خپل د یو عجیبه فرعونیت لهجه وه او په هغې لهجې کې هغې چې دا تحریک چې دی موږ لازم کړو نه د هغې دپاره قانوني طریقه خپله شوه نه د هغې دپاره قانوني طریقه باندې عمل شو بس شپه په شپه باندې فیصله وکړه او چې دا کله عدم شو بس د دې خبره ختمه شوه قدردانو دا یو ډېر سختترین حالت و په موږ باندې او یو داسې حالت و چې ستا امیر صاحب او سره د شورا د ډېرو اراکینو سره ستا د سلو زرګونو کارکنانو دا په جیل کې وي تحریک ستا کل عدم شي مکمل طور باندې کل عدم معنا دا ده چې ته به ورته د تحریک نوم هم نشي اخیستی او بیا حکومت وخت په تا پسې ګرځي مسلسل چې کوم دی چاپې شروع شي کورونو ته چې کوم دی ننوځي دلته خو بیا هم ګزارش شوې ده په پنجاب کې خو دې زمونږ د هر کارکن د کور دروازې ماتې کړي دي د هغه المارۍ چې کوم دی ماتې کړي دي د هغه کور د هغه ایسیګانې چې کوم دی لاندې راغورځولي دي د هغه د کور شیشې ماتې کړي دي د هغه د زنانو کپړې شلولي دي قسم درته خورم چې هغه ظلم زه تاسو ته ووایم انسان حیران پاتې شي چې په تاریخ کې داسې ظلم چېرته مسلمان د مسلمان سره خو نه دی کړی لکه دا دي چې څنګه لګیا و په زوره زوره باندې د هر چا کور ته لس ځله ور داخلېږه د شپې شپې ور داخلېږه د هغه چې کوم دی ټول سامانونه ځمکې ته راوله او ورته پته وه چې دا سړی کور نشته د هغه زنانو سره بدتمیزۍ کوه هغې ته کنځلې کوه د هغې چې کوم دی کپړې شلوه د هغې روپټۍ راکاږه د چادر او چار دیوارۍ تقدس په عمل کوه د څه دپاره صرف د قادیانیت د خوشحالولو دپاره صرف د مغرب د خوشحالولو دپاره او بیا د فرعونیت لهجه وه چې دی په خپله کرسۍ باندې کېناست او قوم ته تقریر وکړه او یې چې خبردار موږ د یو جګتې دپاره او موږ د یو ډلې دپاره یورپي یونین نشو ناراضه کولی موږ فرانس نشو خفه کولی ځکه چې هغه سره زموږ امپورټ ایکسپورټ دی دا ملک به تباه شي معاشي طور باندې به موږ ته ډېر لوی نقصان پېښ شي او دا یوه جته ده دوی حکومت او ریاست ټارګټ کوي او موږ د دې نه مغلوب کېدی نه شو په یو داسې حالت کې چې مخالفینو لاسونه پړقول چا را باندې خپلې پیرۍ او کرامات مضبوطولې چې هغې دا وګوره د دې داسې چلو دا زموږ د پیر چې کوم دی سو الهزار ووایه او د هغه سره ټګرې والدي چا د رحمان بابا شعار وې د رحمان بابا چې په چا کړې د غضب ننده ورخښه او خطا نه درومي ګزار د درویشانو خو قدردانو په هغه وخت کې زموږ زړه په یو خبره باندې جمع چې هغې کې به موږ ته د باباجي مبارک دا خبره را یادېده چې دا مشکلات چې دي دا خو د ژوند حصه ده د مشکلات او امتحان کې تانې ورکول دا د مسلمان شیوه وي نو بیا به مسلمانانو کړې وه خو په مشکلاتو کې همیشه چې تانه ورکړې د مسلمانانو ته هغه منافقانو ورکړې ده زما د جانان صحابه روان شو احد ته 300 منافقان 300 عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین سره 300 منافقان واپس را روان شو د مقام شوق نه له 2 کیلومتره مزل هم نه وکړی د منافق کار دی 2 کیلومتره مزل هم نه کړی واپس شو چې واپس شو مسلمانانو ته هلته یو عارضي تکلیف ورسېدلی سخت مسلمانان شهیدان شو یا تنه شهیدان شو مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف میلاو شو زما د محبوب علیه السلام غاښونه مبارک چې کوم دی زخمي شو زما د جانان د جسم مبارک نه وینه راووته نو چې واپس راغلل د منافقانو مې وګوره که زمونږ په خبره عمل کړی وی نو دا تکلیف به درته نه وی رارسېدلی دا خو تاسو زمونږ په خبره باندې عمل ونه کړ او که زمونږ هم منلی وی نو داسې کار به نه وي شوي نه به وی شهیدان شوي چې کله هغې دا خبره وکړه چې لو اطاعونا ما قتلو که زمونږ خبره منلی وی قتل کړی شوي به نه وی د رب العزال جلال په جوش کې راغی وی فرمایل قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین زما محبوبه دا څوک چې په دې وخت کې تانې درکوي دې ته ووایه که تاسو دا وایې چې دا وګوره مونږ بچ شو د مرګ نه که مونږ تللی وې زمونږ خبره منلې وې تاسو به هم د مرګ نه بچ شوي وې نو دا زما د طرف نه د مرګ فیصله خو اټل ده که تاسو په کور باندې ځان د مرګ نه بچ کولی شئ نو تکړه شئ په کور کې ځان تاسو د مرګ نه بچ کړئ د مرګ نه بچ کېدل خو نشته دا خو په کور کې هم راځي خو د هغې مرګ خو مزه ناشنا ده چې زما جانان د چا سر ته ولاړو او یا الله زه ګواهي ورکوم چې دا ستا د دین دپاره شهیدان شوي د هغې مرګ خو مزه جدا وه
زما جانان په خپل لاس مبارک باندې په خپل باندې په قبر کې خودل دا مرګ په مزه جدا وا چې څوک د خپل وینو سره په دې خاورو کې خپل جواب د وړاندې نه ورکړو او یاد ساتئ عزتمندو د ذلت مرګ نه بیا خلاصې خوشته دی نو د مرګ نه نو په دې وجه خلکو تماشې کولې خلکو وی دا وګوره ویګ ډېره نشه وه اوس به دا چلو شي اوس به دا چلو شي ما ته د امیر المجاهدین خبره یاد ہوا کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے اثر نہیں چھوڑنا چې چا د حضور علیه الصلاۃ والسلام دین ته سپک کتلی دي چا زما د جانان د خاورو ته سپک کتلی دي هغه الله دنیا کې ذلیل کړی دی هغې مبارک به فرمایل چې داسې کیدی نه شي چې چا د حضور د خاورو ته سپک کتلی دي هغه بچ پاتې شوی دی هغه ذلت د هغه مقدر دی خلکو نه منله خلکو ویل دا خو لبیک والا ذلیل شو دا خو وګوره دوی په جیلونو کې دي دا خو دوی وګوره کل آدم شو مګر الحمدلله لا یو کال نه دی برابر شوی لا ورځ اوس هم چې کم دی شته روژه لا نه ده راغلی چې په کومه روژه کې دوی زما د محبوب علیه السلام د دین بیانو ته د حضور د عزت او د ناموس محافظینو د ورکېدو کوشش وکړ او وی چې دوی مونږ کل آدم کړو دوی مونږ ورک کړو الحمدلله هغه رب هغه ذات دی هغه غیور ذات دی چې لا کال مکمل شوی نه دی لبیک والا نن د ټولو پاټو نه زیات عزت الله ورکړی دی او چا چې په دغه معامله کې یا خاموشي اختیار کړې وه یا د فرعونیت او د کبر او د جبر انتها کړې وه په ذات د خدای قسم نن یو ذلیل کېږي او لبیک والا په عزت سره د هغې تماشې کوي ذکر قدردانو الحمدلله او هغه خلکو له الله یو کس له الله جواب ورکړ او د ټول عالم ته ښکاره شوه چې چا به وی اسلام خو د لارې بندولو حکم نه کوي چې چا به وی نو چې زه لارې بندې کړم نو دې قوم ته به تکلیف څومره وي هغه انسان په خپله باندې دومره لیونی شو چې په خپله باندې وی لس نکه خلک فلاني ځای ته راغونډ شوی او هغه خلک چې هغوی به وی دا احتجاج او دا چې دي نو دا خو د دهشتګردو کار دی دا خو د شدت پسندو کار دی په خپله باندې شروع شو 1300 کیلومتره مزل یې وکړې او په لاره کې روډونه بیا چاته دا یاد نه شو چې اوس به ایمبولینس ته تکلیف وي چې دا لار بند وي نه چاته دا یاد شو چې د دې قوم دې خلکو ته به هم تکلیف وي دا ورته یادېدل نه صرف د حضور د عزت او ناموس په مسله کې خو هغه مرد کلندر به یو خبره کوله هغه به یاد ساتئ که د حضور د عزت او ناموس مسله کې دو نمبري وکړه نو به یاد ساتئ ذلت او رسوایي مقدر دی چې چا په دغه معامله کې چاته خپل ملک یادېدو نن هغه خلک الله داسې جواب وله ورکړ چې یو طرف ته قوم هم لاړ ذلیل او خوار شو بل طرف ته خپل هم ذلت او رسوایي جوړه شوه او چې چا د حضور په عزت کې فرانس نه شو چې کوم دی خفه کولی په ناموسو مسله کې چا د حضور په عزت او ناموس مسله کې یورپي یونین نه شو خفه کولی نن د هغه د خولې نه په خپله باندې دا خبرې وځي چې ما هغې له جواب ورکړ ما هغې ته سترګې وښولې او د هغه قوم هم لګیا چې دا د هغې سزا ده مې عجیبه خبره ده چې د خپل ذات خبره راله د دوکې لپاره زه څنګه ومنم چې ته امریکې له جواب ورکړ امریکې له خو به جواب تاله ورکړی وی چې عافیه صدیقي کور ته راغلی وی امریکې له خو به تا جواب انا ورکړی وی چې د مسلمانانو دا لوی دشمن چې دا قوم تر دې دمه پورې ظلم او بربریت کېږي دوی د خپل ظلم او بربریت نه دستبردار شوی وی هغې ته جواب په کومه خوله باندې میلاو شو ځکه قدردانو یاد ساتئ چې د مفادو خبره راله وي موږ له جواب ورکړو کاش چې دا جواب تا د خپل نبي لپاره ورکړی کاش چې دا جواب تا د خپل جانان د عزت او ناموس لپاره ورکړی قسم په ذات د خدای نن به ته د دنیا سردار وې نن به ستا د قدم په خاورو باندې خلکو ځانونه قربانول وجه دا وه چې ته د حضور د دین لپاره ولاړ وې هلته د فرانس نه شو ناراضه کولی هلته د امریکا نه شو ناراضه کولی هلته د یورپي یونین نه شو ناراضه کولی مګر یاد ساتئ چې د ذات خبره راله نور د ځان نه ډیزما خان جوړ کړه چې ما داسې جواب ورکړ تا د جواب ورکولی نه شي چې څوک د حضور په عزت او ناموس په مسله کې دله شي د هغه نه باندې د غیرت او دله په مقدمه کې باندې ځکه قدردانو یاد ساتئ الحمدلله نن په دې منبر باندې چې موږ ناست یو د خلکو په وړاندې د دا خبره چې چا اسلام کې داسې دي لارې داسې دي لارې داسې دي دوه کسه ګیر شو یله ملک بند دی هله ملک جام دی هله زمونږ د طرف نه اعلان جنګ دی هله مونږ داسې کوو دا د قسمت خبرې دي څوک د الله او د هغه د رسول د دین لپاره د
د چا جذبات چې کوم دی را کېږي را بیدارېږي او د چا د خپل ذات دپاره په دې وجه درته وایم چې الحمدلله تحریک لبیک هغه پلیټ فارم دی چې دی همیشه د حضور علیه السلام د دین چې کوم دی صحیح معنو سره ترجماني کړې ده انشاءالله کوي به زما تاسو ټولو نه انشاءالله دا درخواست دی او دا مې درته خواست دی چې دا کوم موجوده حالات تاسو ولیدل بنده ځان ته مخې ته کوي کم کہ اللہ حضرت فرمائی جو کرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں رکوار پھرتے ہیں یا رسول اللہ جی چاستا درد قدم خور بس وقت تلیری ناغا چکم دے بیا دفیو رضی مالک شبنن انشاءاللہ یو دا موائی چی صرف حکومت دا زیاد ساتے چی انشاءاللہ پوزیشن و حکومت بدوانا انشاءاللہ یو بزلن کی دے ذلت نا یو نشی بچ کے دے دا دوانا دا دا مسئلے مجرمان دی یو خاموشو یو ظلم کو یو چکم دے بالکل پخلا باندے آغا چکم دے پٹائی لگاولے وا دے حوالے سر اسم نبی ویلے نگا دے حوالے سر اقدامات پلی دی انشاءاللہ یو بزل کی اور یو موتا تا اللہ پاک دی ذلت اور رسوائی خائی اور کم از کم قوم دے دمرا نور را بیدار شی چی گورا وقتی ریگی چی ہر سمر امراض آغا امیر المجاہدین کو منتداوے چی گورا کہ دو زور دے عزت پا مسئلہ کی دو نمبری اپرا اللہ پا دنیا کی ذلیل کی اور کہ پدے مسئلہ کے مخبن مفاد رسو پڑے خودل اور پدے مسئلہ کے ادرے دے واللہ چی دنیا با مختوی آخرت با مختوی ذکر چی با دنیا کی اندادے گورا پشویتر روپے باندے چی لیٹر اوم جون تیرے دو اور چی با 150 باندے لیٹر دے پیٹرول اوم جون تیرے گی وہ ایک دے باندے جن روان دے چنچانم روانی دی موٹر سیکلم روانی دی چی غریب کا سروڑا چکم دے پشمک سبابا اومی بڑک پڑل روٹے پڑلا اور چکالا پا دولا سو پا دیاللہ سمدن اوم خوری تکلیف دے دلے رسو کے انکار نشی کولے محنت کی گی مشقت کی گی چلے ہوئی خبیام روٹے خوری جن دی دیری گی مگر یاد اس ساتھ ہے فضاد دا خدے قسم فضاد دا خدے قسم چی دے حضور دا عزت سودا ہوشوا اور زمان محبوب علیہ السلام ناراض شو پیرے اور دا دے خپل امت نے یو پیرے مخوارا یو پیرے چی دا زمان دا سی امت دے چی پروٹے باندے غیرت کئی پا ماں باندے نشی کولے دا زمان دا سی غلامان امتیان دی چی دا دیپ اخبر دو کسو گرفتارے باندے غیرت کئی زمان پہ عزت و ناموس باندے نشی کولے دیپ اخبر روٹے باندے اخبر اقتصاد باندے غیرت کئی ماں باندے نشی کولے اور صرف یو دلے اخبر مخ مبارک وارا اور بزاد دا خدای قسم کو کائناتو کے گلے چاہ گزارا ہوئی ذکر یو وقت سے نشتا یو سکنڈ سے نشتا جب آگے کی منتظر جانان ضرورت نہیں آگے کی منتظر حضور ضرورت نہیں امام اہل سنت فرمائی فتاوی رضویہ شریف کے وی قددے دنیا نا زمان محبوب علیہ السلام سایہ رحمت اور سایہ کرم سکنڈ ظلم حصے عمرہ کو جد شوا فدیر قیب اللہ دا دنیا زرے زرے دا دنیا میں اتور لگیو کیس ہم پاتی نشی دا ہر سچ قائم اور دائم اور باقی پاتی دی دا برکت زمان کو دنے منوری